بیان طرف تزو شیر بونیر فخر بونیر اغیت پا یو شیر بانی دعوت ورکوم چه تشریف راوڑی او تاسو تا مخاطب شی زمنگ دا دے مجلس خکلا زمنگ دا دے مجلس رونق دا علماء کرامو دا سر تاج شیر بونیر فخر بونیر دا جمعیت علماء اسلام ضلع بونیر امیر صوبائی نائب امیر پدا غیو شیر بانی دعوت ورکوم تا تقتل ہم عبادت کے راضی تا تقتل ہم عبادت کے راضی ستاسر من خبیخی ثواب دے حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب مفتی غفور سے فضل سرا فخر علی وارث دا محمد نبی سرورا فخر علی وارث دا محمد نبی سرورا فخر علی مفتی فضل غفور سے فضل سرا فخر علی وارث دا محمد نبی سرورا فخر علی وارث دا محمد نبی سرورا فخر علی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله مولانا العظيم درود شریف شوق محبت صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے یہی مسجد یہی کعبہ یہی گلزار جنت ہے چلے آؤ مسلمانوں یہی تخت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم روک رہے ہیں باطل کو کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے ہم روک رہے ہیں باطل کو کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے یہ رستہ جنت جاتا ہے کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے محترم و مکرم صدر مجلس اکابر علماء کرام قراء کرام حفاظ عظام پدغ مجلس کے دا قرآن کریم پمینہ و محبت کے شرکت کو ان کو پا قرآن باندے مینو دا اللہ دا دین سر من لرن کو دیر معزز و محترم و مسلمانان رنو نن اللہ رب العالمین من او تاسو تدخپلو بچو دا دین خوشحالی او خودلا دا سمرهم چه دلتا حاضرین دی دوینن
د قرآن کریم په خوشحالی کې دلته راجمع دي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین په نسبت راجمع شوو خلقو ته د خپل طرف نه یو ډېره لویه خوشخبري ورکړې. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي مونږ یو ورځ ناست وو، حضرت معاویه رضی الله عنه کاتب الوحی، هغه عظیمه هستی چې د چا په باره کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی و انا و معاویه کهاتین فی الجنه، د دواړو ګوتو ته ګورئ دا چې څنګه یو ځای دي څنګ په څنګ دي، همدغه رنګې به زه او حضرت معاویه څنګ په څنګ یو ځای جنت ته ځو. هغه کاتب الوحی حضرت معاویه ابن ابي سفیان رضی الله عنهما هغه تشریف راوړو، مونږ ته وی ما اجمعکم ها هنا، تاسو دلته څه څیز را جمع کړي یئ، څه له راغونډ شوي یئ، څه مقصد مو دی؟ مونږ ورته ووی ما اجمعنا الا ذکر الله، د الله دین د الله قرآن هغې را جمع کړي یو. حضرت معاویه رضی الله عنه را لقسم راکو الله ما اجمعکم الا ذکر الله، ستاسو دی په الله قسم وی تاسو دلته د دین او د قرآن په خاطر را جمع یئ؟ مونږ ورته وی والله ما اجمعنا الا القرآن، زمونږ دی په الله قسم وی. ده راته وی اما انی لم استحلفکم تهمة علیکم، ګورئ په تاسو کې صحابه ناست دي او تابعین یئ، قسم مې د دې وجې ګورئ نه دی درکړی خفه نه شئ چې په تاسو باندې مې د دروغو ګمان و، خو لیکن ستاسو دا محفل او ستاسو دا مجلس چې ما وکتو نو ما ته یو بل محفل را یاد شو، کنا جلوسا عند النبي صلی الله علیه وسلم، مونږ د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره ناستو، نو مونږ نه تپوس وکړو چې صحابه څه له راجمع شوي یئ؟ مونږ ورته ووی د الله د دین او د قرآن دپاره راجمع یو. فرمایي نبی علیه السلام مبارک را لقسم راکو، ستاسو دی قسم وی؟ مونږ ورته وی او د الله حبیبا. حضرت معاویه رضی الله عنه فرمایي ستاسو دا مجلس او دا محفل می د هغه مجلس او محفل سره یو شان کول غوښتل. وی د دواړو جهانو سردار مبارک ما ته فرمایل چې اتانی جبريل علیه السلام وبشرني، جبريل امین علیه السلام تشریف راوړو او مال خوشخبری را کړله چې د الله حبیبا دا کوم خلق د قرآن د برکت را جمع شوي دي، ان الله یباهی بكم الملائکه، الله رب العالمین د فرشتو مخې ته دغه مقصد باندې را جمع شو خلق باندې فخر کوي. او امام نووي صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې فردن په نوم باندې الله د فرشتو مخې ته تذکره کوي، هغه د خیرآباد په کلي کې فلان کې ځوان، فلان کې کاکا، فلان کې زمیدار، فلان کې بوډا، فلان کې ماشوم، فرشتو هغه زما د قرآن د برکته ناس دي او را جمع شوي دي. الله رب العالمین د خپلو هم نشینو فرشتو د وړاندې په عرش باندې زمونږ او ستاسو د محفل د یو فرد نوم اخلي او ذکر فرمایي. دا د خوشحالۍ خبره ده. چا سره چې د دې قدر وي الله رب العالمین دی زمونږ او ستاسو دا نننۍ ناسته زمون او ستاسو د محبوبیت عند الله ذریعہ وګرځي. زما محترم ورونو د ستاسو بچی دي ته وګورئ، عیار چې بیا پسترګو یو سیز اینه داغي بسړې څه صفت کوي، سبا داغي سړې وضاحت کوي، نور مونږ ته پسترګو په نظر راځي، دلیل بازی ته پیسه ضرورت ده.
دا حافظان مونږ په خپلو سترګو ولیدل دا چې تاسو مونږ له مدرسو ته رالیږل داسې نه وو د نن نه 4 یا 3 یا 15 کاله مخکې دا ماشوم چې تا رالیږو د ده سینه کې قرآن نه و د ده په ژبه قرآن نه و د ده په سترګو کې د قرآن دیدار نه و د ده په غوږونو د قرآن اوریدل نه و تبدیلی ته وګوره دا تبدیلی ده چې زما او ستا شړ بچي د الله د قرآن په نور باندې منور شو ووایه الحمدلله دا شړ سرونه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په دې سنت تاجونو دستارونو باندې ښایسته شو د علماو دغه کار دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک سنت په امت کې عام شي ایرونو څومره ښکلی منظر دی چې د محشر ورځ وي او د دغه ښکلو خلقو سره مو ملګرتیا وي او د قرآن تلاوتونه وي او د قرآن نه ډکې سینې وي او د قرآن په نور منور سترګې وي او د قرآن په رڼا منور مخونه وي چې یو طرف ته تور مخونه خلق ګرځي او بل طرف ته د قرآن په نور باندې منور پړقیدونکي مخونه وي حدیث مبارک کې راځي للذین احسنوا الحسنى وزیاده الله رب العالمین با نیکو اعمال کوونکو خلق ته یو د جنت زیره ورکی او دویم د جنت د زیره ورکولو نو وروسته به الله رب العالمین یو دویم انعام ورکی خو کوم قرآن چې د کوم مخ چې د قرآن په نور باندې منور وي وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظره دا مخونه به یوازې دنیا کې نه چمکاویږي دا نور چې تاسو ته نن دلته په نظر راځي دا د قرآن نور دی یوم تبیض وجوه وتسود وجوه د قیامت په ورځ به څه مخونه تور وي او څه به سپین وي سپین مخونه به د چا وي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وجوه اهل القرآن د اهل قرآن مخونه به الله رب العالمین سپین پاتې کی دا به الله رون پاتې کی دا مخونه به پړقیږي او په دې مخونو باندې به د الله د نور تاج ور پسر کړلی شي د الله نور څومره زیات دی دا نور مونږ او تاسو ته چې په نظر راځي دا زمونږ او تاسو نه 15 کروڑ کیلومیټر اندازتن فاصله کې دی ماهرین فلکیات دا وایي په 15 کروڑ کیلومیټر فاصله کې د نور دی رڼا ته څوک سترګې نشي مخامخ کولی 2 منټو پورې ځکه سترګې را باندې بیا توري کېږي دا د الله یو ادنا مخلوق دی فلکیات والے لیکلی دي چې سن 2013 کې یو کهکشان دریافت شوله چې هغه کهکشان کې کوم نور دی او کومه رڼا ده د دې نور د رڼا نه 200 ګنا سوا رڼا ده په هغې کې خو د هغې مسافت د نور نه هم ډېر زیات لرې دی د دې وجې نه مونږ او تاسو ته د هغې رڼا نه رارسیږي ستاسو څه خیال دی د الله د یو مخلوق رڼا چې په 15 کروڑ کیلومیټر فاصله کې ورته مونږ او تاسو سترګې نشو مخامخ کولی د رب ذوالجلال او د خالق کائنات نور به څرنګه وي الله اکبر د دې نور په سو چنده زیات رڼا کوونکې تاج دا به د اهل قرآن په سرونو باندې پروت وي دا به د دوی د مور او د پلار په سر باندې پروت وي زمیدار کاکا دلته دنیا کې په سر باندې بوجونه اوچت کړي زمیداری یې کړي خو چې د محشر په میدان کې ورته الله د خپل نور تاج ور په سر کې د جنت جوړه ورته الله واغوستی دی به یا رب بما کسینا هذه الله دا دې په کومه خوشحالۍ کې راته واغوسته ولا الله رب العالمین به ورته فرمایي بتلاوت ولدکما القرآن کاکا ستانه ډېر خفه وم ستا عمل نامه ده نافرمانو نه ډکه ده ته جهنمی یې ته دوزخي یې تا د خپل
وجود ویخته زما په نافرمانی کې سپین کړي دي تا زه ډېر خفه کړی وم دا ستا د هغې بچي د برکته مې د جنت جوړه واغوستوله چا چې د قرآن تلاوت کولو احساس به په هغه ورځ وشي چې د مدرسو خیر څومره دی اندازه به په هغه ورځ راته وشي چې دا ماشوم چې په مدرسه کې مې داخل کړو څومره ګټه یې راله کړې ده څومره آمدني یې راته کړې ده زما محترم ورونو دا د دې حافظانو د ښکلي نورانی مخونه دا د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د سنتو بهار نن ګوره د چا په مخ باندې ګیره دا د نبی علیه الصلاة والسلام سنت یې په سر دی اخلاقو کې د نبی علیه الصلاة والسلام د سیرت نمونه په نظر راځي محراب ډک دی مصلی آباد ده مسند قرآن او مسند حدیث آباد دی د شپې په توره تیاره کې د قرآن تلاوتونه ژوندي دي مدرسو کې بچی تلاوت کوي انګازې خیږي د دعوت او د تبلیغ محنتونه شروع دي د الله رب العالمین د دین اوازونه لګي دا چې څومره تاسو ته دینی ماحول ښکاریږي سرچشمه د دین مدرسه ده کو دیوبند نه وي دعوت او تبلیغ د ریون د خپل عظیم عالمی محنت بمنن په مخ د ځمکه نه وو دا د دیوبند مدرسه وا دا د شیخ الهند درس وو چې مولانا الیاس رحمت الله علیه شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت الله علیه لوړو مرتبو والا هستی الله رب العالمین دا غینه امت ته ورکړلې نن ګوره شرطن دی الله په سجدو آباد کړل په تبلیغ باندې دا د مدرسې برکت دی تبلیغ والا ورونو مدرسې سره قطع تعلق مکوئ ستا بنیاد مدرسه ده ستا د خیر چې نن څومره هم کارونه کیږي د هغې مرکز مدرسه ده د فضایل اعمال د هغې لیکونکې او د هغې احادیث را جمع کوونکې شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت الله علیه د دیوبند بچی و دا د شیخ الهند شاګرد و د دینی شعبجاتو په آپس کې الفت او محبت ډیر ضروری دی تبلیغ والا مدرسې والا تصوف والا مجاهدین جمعیت علماء اسلام د دین د شعبو خپل منځ کې په آپس کې الفت او محبت او تعلق وي دا ټول د یوې ادارې نه راوتلي الهامي تحریکونه دي مدرسه الهامي وا تحریکونه ته الله رب العالمین الهامي روباسلی دي څه ضرورت و د دیوبند څه ضرورت دی نن د مدرسې د هغه زمانه وا چې انګریز راغی او علماء قتل کړل علماء شهیدان کړل علماء جیلونو ته ور اولېږل او بیا د هغې نه وروستو دویم اقدام شروع کو د قرآن پاک نسخې به یې راغونډولې او دا به یې په غواګاډو کې ورچولې او د ټرین سټیشن ته به یې وړې او د هغې دپاره یې خاص ریلګاډي مقرر کړي او هغه ریلګاډي به یې ته ډکول او دا به دریابونو سیندونو ته د قرآن پاک دا نسخې غورځولې مقصد یې دا و چې عالم قتل کم مدرسه ختم کم د قرآن نسخه ختم کم نو قرآن به ختم شي نو زما غلامی به دا خلق تسلیم کی زما خلاف با تورنګزو بابا جی بیا جهاد نه کوي زما خلاف با سید احمد شهید او شاه اسماعیل شهید میدان جنگ ته نه راوځي ما ته به لار انوار شي په ټول دنیا باندې به زما تسلط قایم شي دا یو انسان کافر تدبیر وو د رب ذوالجلال تدبیر ته ګوره ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین ته قرآن د کاغذ نه ختم کا ته دریاب ته ورتاو کا ما د نبی علیه السلام په امت کې داسې سینې پیدا کړي دي چې هغه به قرآن په خپلو سینو کې دننه محفوظ کړي د هغې نه به کم سین ته ورتاوی دا خو انسان دا خو ستا تدبیر دی یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم ستا دا ګمان دی زه به علما شهیدان کم نو قرآن به ختم شي
دا 1857 په جنگ آزادۍ کې دا 1857 نه تر 1862 پورې 15 کاله مختصره عرصه کې دا انګريز لیکلي دي ډاکټر ویلیام هونټر په خپل کتاب لیکلی دی د هسټري اف انډیا کې لیکلي دي وی او یا زرع عالمان په دې خطه کې مونږ صرف او صرف په 500 باندې وخېژول او شهیدان مو کړل او یا زرع عالمان دیوبند دا هغه وخت کې د مشرانو په زړونو کې الله ور واچوله چې بس اوس د سکول نه د قرآن د حفظ کلاس ختم شو اوس په سکول کې بخاری او ترمذی به څوک نه پڑھاوي ځکه انګريز ورله نظام تعلیم ورکو اوس په سکول کې به هدايه څوک نه پڑھاوي اوس د سکول بچي او د سکول استاد به شامي نه پیژني د سکول استاد او د سکول ماشوم دا غریب با رد المختار او در مختار نه پیژني دبا فتاوا هندي نه پیژني نو مسلمانان به د دینی علم نه محروم کیږي نو د علم د پاره یو تعلیمي اداره پکار ده نو چې سرکار د خپل فند او د خپل بجټ نه قرآن او سنت او د فقه ماهرین نشي پیدا کوله بیا د امت ضرورت ده چې کم امت دغه معاشره بغیر د ډاکټر نه دغه ضرورت نه پوره کیږي بغیر د انجینیر نه دغه ضرورت نه پوره کیږي نو د دې مسلمان امت بغیر د عالم دین نه بسرنګ ژوند تیریږي دی عالم ته محتاج نه دی نو دوی به د خپل ځان د پاره د عالم پیدا کولو د پاره مدرسه د خپل جیب په پیسو باندې چلی دا د دې ضرورت دی دې کې به د دوی بچي د قرآن حافظان جوړیږي دې کې به د دوی بچي د قرآن عالمان جوړیږي نو څوک به داسې وي بچي به نه وي یا بچی به لوی وي خو هغه به د مدرسې سره تعاون کوي په دې خاطر چې د یو غریب سړي بچی بدل ته په مدرسه کې سبق وایي نو زما د مالی تعاون د برکت به د هغه غریب سړي بچی هم د قرآن پاک حافظ جوړ شي زما محترم ورونو زه ډیر وزیریږم کله کله داسې غریبانان راته معلوم وي تاسو یقین وکئ زمونږ په مدرسه کې داسې طلبا کله کله راشي چې د کور د کفالت هیڅ څوک نه نو سار نه ماسپخین پورې مونږ سره سبق وایي او ماسپخین نه بیا تر ماښامه پورې داسې پکې هم شته دی چې د ورځې زمونږ سره علم حاصلوي او د شپې د ماربلو په کارخانه کې ټوله شپه مزدوري او دیاړي کوي او د خپلو بچو د خپلو والدینو د هغې کفالت کوي دا د الله رب العالمین نظر کرم دی چې په چا باندې وشي الله غریب او مالدار ته نه ګوري ما ته په دې مدرسه کې د قاری نصیب خان صاحب په مدرسه کې اوس چې ناستم یو ماشوم بچی زمونږ د کلي هغه راپاسو یتیم دی هغه پلار وفات دی او ما ته پته و چې د یو ورور پر اوس کال د دې مدرسې نه فاضل شوی دی دا زمونږ شاه زرین باچا الحمدلله 3 بچي د قاری صاحب سره د هغې حفظ مکمل کو الحمدلله زمونږ د کلي یو بل استاد صاحب د هغه 3 بچو دلته د قرآن پاک حفظ او د قرآن پاک تجوید مکمل کو نن چې په کور کې درته حافظ قرآن بچي ګرځي نن چې په مصلو باندې په تراوو کې په رمضان کې د قرآن تلاوت اورې دا د مدرسو کردار دی دا د قاری صاحب خوارۍ او محنتونه دي داسې غریبانان خلق راته معلوم دی زمونږ په کلي کې یو ډیر غریب سړی دی او ډیر ناچاره دی هغه غریب گاډۍ لګي او پاغي کې سپلی او پاپړ وغیرہ پاغي باندې خپل بچو له روزي ګټي پاغي کې باغه سمره آمدن کې خداغه باوجود هغه خپل 3 بچي په مدرسه کې حفظ او علم تکینه ولید زه قربان شم او زار شم د داغه خلقو د دینی جذبې نه زما مدرسه داسې خلقو په اخلاص باندې چلیږي دا د مالدارو په سرمایو نه ده دا د غریبانانو په اخلاص باندې ده او زه اکثر خلقو ته وایم ازام دا غفلان کینه د سره سودا کوي نور ورته سنوي مقصد مې پکې صرف او صرف دا وی چې ستا به ضرورت پوره شي او هغه ته کو پکې 15 یا 10 روپۍ پاتې شولې نو خپل بچی لبی مدرسې ته ور اولې کې بچی دا ستا خرچه ده د غریبانانو خلقونه
الله د دین ډیر لوی کار اخلي. رونو رمضان را روان دی او زه اکثر دا خبره کوم، زه وایم اسې هم خو بیا بالخصوص په رمضان شریف کې سودا خو مونږ او تاسو اسیم کوو چې د غریبانانو نه وکړو، دا به ډېره زیاته ښي. د لویو لویو سوپر سټورونو په ځای باندې د دې غریبانانو ګاډو والا نه سودا کوئ، ستاسو ضرورت به هم پوره کیږي او د هغې د کور چوله به هم په هغې باندې بلیږي، د هغې د بچو د روژه ماتې تنظام به پې هم کیږي. دا ډېر د مجبورۍ د لاسه دا خلک په روډونو باندې خپلې دیاړۍ مزدورۍ کوي. زمونږ او ستاسو ترجیحات خو بدل دي که نه. مونږ چېرته د باټا او د سروس په دکان کې د چا سره مازغه نه دي خوټ کړي چې بیا را سره وکړه چې څومره بل راله راوباسلو بس هماغه بل ورله ورکو. خو د ټماټرو د ګاډۍ او د ساګو والا سره به مونږ 10 منټه لګیا یو، په یوه ګیډۍ باندې به ورسره مونږ ځان له مازغه خورو. نو هلکه هلته چې هغه د 40 روپو تاجر سړی و، هغه له د خپل جیبه د هغه مو مانګي قیمت ورکاو. دلته چې دا خوار غریب مسکین سړی دی، نو که د ده جیب ته یو 15 روپۍ ستا نه سیوا لاړې شي، دی به پیسه کوي، خو د ده د بچو د روژه ماتې تنظام به پې وشي. او بالخصوص درته وایم رونو، دا کم ماشومان چې د روډونو په غاړه باندې مزدورۍ ته ناست وي، څوک اچار یې په دې وړو وړو شاپرو کې بند کړي او خرڅوي، او څوک ایشېدلې اګۍ خرڅوي، څوک ایشېدلې چولې خرڅوي، او څوک پکوړې کوي. تاسو د دغه ماشوم بیک ګراوند وګورئ، یا به پلار مړی دی به یتیم وي، او یا به پلار ناجوړی، د کور د کفالت به څوک نه وي، د سبق او د تعلیم وخت دی چې مور دی روډ ته راوباسلی دی او دلته یې کېنولی دی د ډېرې ناچارۍ د لاسه. داسې ماشومان مه اګنور کوئ چې دا په سوال نه عادت کېږي، دا په غلا نه عادت کېږي. د داسې ماشومانو حوصله افزایي کوئ. د مور ډېره حیاداره ده، هغې د خپل عزت په سودا باندې د خپلو بچو له روزي ګټلی شوله، هغه په کور په حیا په پرده کې تورسرې کېناستله، او دا ماشوم بچی یې تا له روډ ته راوباسلو. تا له الله سر سترګې درکړي دي، ته چې د لوی جنرل سټور نه سوپر سټور نه سودا کې د دې ماشوم نه سودا وکړه. د ډېر د ناچارۍ د لاسه دلته ناست دی، او د ده په ګټه وټه باندې به د یوې کونډې زنانه د روژه ماتې تنظام کېږي. د ده په ګټه وټه به په دغه کور کې د یتیمانانو بچو د هغې د خوراک او د روزۍ تنظام کېږي. او ډېر پکې داسې وي چې ماښام کله کور ته ځي، چا ورته په روغه ورځ کې په شا نه یې کتلي او سودا یې ترېنه نه یې اخیستلي. هغه چې څه څیز یې راوړی د کور نه، کور ته یې روغ رموټ مور ته مخې ته کېږي. مورې خلکو د لویو لویو دکانونو نه سودا کوله، ما ته چا شاته نه کتل، ما خو چې څه وړي و هغه مې واپس راوړل. مور یې په دغه وخت کې الله رب العالمین نه ګیله شروع کړي، ربه د دې ماشومانو بچو ګټې ته دې الله کېنولم. غریبانانو سره مرسته او تعاون دا د روژې درس دی امت مسلمه ته. د نورو خلقو د لوږې احساس وکړه، روژه دې ته ویلې کېږي. د نورو خلقو د تند احساس وکړه، روژه دې ته ویلې کېږي. د نورو خلقو د غریبۍ احساس وکړه، روژه دې ته ویلې کېږي. یوسف علیه السلام چې کله په مصر کې قحط راغی، نو په خپله باندې په ځان باندې مفسرین لیکي خوراک یې کم کو، د دې دپاره چې د قحط زده و خلقو د تکلیف احساس راته کېږي. روژه دا درس ورکوي امت مسلمه ته. زه هغې سړي ته ډېر زیات زیریږم د هغې خپل کلي زوام په لویو لویو ماڼو، لویو لویو محلاتو کې او په لویو لویو روپو کې الله رب العالمین د قرآن برخه نه و نصیب کړې. زار شم او قربان شم ګاډۍ والستانه چې ستا په دې معمولي رزق کې الله د خپل قرآن حصه او برخه نصیب کړې ده. دا د رب تقسیم دی، دا د الله فیصلې دي. الله رب العالمین د خپل دین خدمت هر چا ته نه نصیب کوي، د هر چا دولت الله په خپل دین باندې نه قبلوي. تاسو یې اینئ خلق دلته کدړاګان راولي، د جیبه پیسې راخلي او د هغې په سر باندې ورشیندي. د پیسو د شیندلو دا خلق دی، دې ته وګورئ. د پیسو د شیندلو قرآن دی، د پیسو د شیندلو مدرسه ده. خوش قسمت دي هغه خلق چې الله رب العالمین د هغې مالونه، د هغې دولتونه دا د خپل دین د حفاظت او د پهردارۍ دپاره قبول کی. الحمدلله مونږ او تاسو ټولو ته الله رب العالمین دا سعادت را نصیب کړی دی. زما رونو قاری صاحب تاسو ته ووي
دا ګلونه دي، دا ګلونه تاسو لنن مونږ درلیږو، خدا ګلونه را لمړاوي نه کوي چرتا. شکر وباسئ الله درته د دې بچو خوشحالي وښودله. زه پرون نابل ورځ کوهاټ ته تللی وم. ما کوهاټ کې په هغه علاقه کې پروګرام و، په کومه علاقه کې چې یو میاشت مخکې 250 ماشومان د حفظ دا په یو کشتۍ کې چې کشتۍ په الټه شوله او هغه په یو ډیم کې ډوب شو، 250 ماشومان د حفظ وفات شو. ما هغه علاقه کې اغیرونو ته خبره کوله، ما وی مور او پلار هغه به د سپین پټکی په انتظار وو او بچی ورته په سپین کفنونو کې کور ته راوړل. دا د الله فیصلې دي. ستاسو ارمان الله پوره کو. او زمون ارمان هغه دا دی چې ستاسو د بچو د حفظ په حفظ باندې برقرار پاتې شي. حفظ نورستو الحمدلله دی تجوید وکړو. تجوید نورستو بل مرحله په دې پسې هغه دا ده چې اوس دا بچی پابند صوم او صلات پاتې شي، اوس دا بچی قرآن خانه پاتې شي. دوی ته ماحول پکار دی. بوزغلې چې کله تاسو وکړئ او را ورسی بیا یې په شړ چې کم دی نو روډ باندې نه ورتاووئ، ښکلی ښایسته پټۍ ورته وتر کوئ، پټۍ ورته نرم کوئ او بیا په هغې کې پولي ور واچوئ او یو بوټی راخلئ او په هغې کې دا نالوئ او د هغې نه وروستو بخور ورله کوئ او د هغې نه وروستو سر یو په هغې باندې سپریګانې کوئ د دې دپاره چې دا فصل زمونږ مکمل شي. دا فصل لا مکمل نه دی، دا فصل لا کچه بوزغلی دی. دوی به په بېدینه ماحول کې د هغې نه به یې لرې ساتئ. د دې بچو د دوی په سترګو باندې د الله د قرآن مسلسل 4-5 کاله دیدار شوی دی. هسې نه چې ته ورله د اوس نه سمارټ فون په لاس کې ورکړي او چې په کومو سترګو د قرآن دیدار شبانه روز کېدلو په هغې سترګو د الله نافرماني شروع شي. دې ته به خیال کوئ، ورنه دا بچي 4-6 کاله پس به د دې غریبانانو نه قرآن هیر شي او بیا به هغې نه وروستو به بیا دا شړ شي. زمونږ ټول خوارۍ محنتونه به په سین باندې لاوشي. دا بچي علم ته کېنوئ. بس دی دا یو بچی دا د الله نه وغواړئ نن شپېله، وی ربه بچی دې راله حافظ کو، الله بچی دې راله د قرآن کریم قاری کو، الله رب العالمین دا بچی درنه عالم دین غواړمه، دا به عالم دین شي. دی به ستا د کور د اصلاح الله ذریعه وګرځئ، دی به د امت د اصلاح الله رب العالمین ذریعه وګرځئ. چې دی تر څو وخته پورې د الله د دین خدمت کوي، پلار او ورونه یې کو ژوندي دي هم به ورته اجر میلاویږي او کو د دنیا نه رخصت شوي دي هم به ورته اجر میلاویږي. دا بچی ځان دپاره د آخرت ذریعه جوړه کړو. د دې وجې نه دا بچي ضایع کوئ ما. د الله په دې عظیم نعمت او دولت باندې لوی شکر ادا کوئ او قاری صاحب ته الله رب العالمین نور هم توفیق نصیب فرمایي. الله دې نور هم د قاری صاحب په صلاحیتونو کې اضافه نصیب فرمایي. دا یو بانډه ده، دا یو ډیر شړ ځای دی. خدا د یو ځای او د بل ځای نه تاسو دا نمونه واخیستل، دا مو واورېدل. هغه د چغرزونه زموږ ښکلي ښکلي مشران درانه دلته راغلي دي، دا تاسو له راغلي دي ځکه تاسو سره یو ماهر قاری صاحب دی، د هغه خوا له راغلي دي. ستاسو د کلی عزت دا الله د قرآن د برکته جوړ کو. ستاسو د کلی شناخت دا الله رب العالمین د قرآن د برکته جوړ کو. په دې سالمه علاقه کې چې څومره هم خلق یې د الله رب العالمین د دغه عظیم نعمت شکر ادا کوي. او د دې طلباو خیال یې ساتئ، وظیفې له چې درشي نو رټئ ما کور کې ووایئ، وظیفې له چې درشي خفه کوئ ما کور کې ووایئ. ځکه چې دا د چا بچی دي، دا د چا د زړه ټوکړه ده، دا زمونږ ناچاري ده چې دی ګرځي او لوښی یې په لاس کې دی او وظیفه غواړي. دا زمونږ ناچاري ده. که زمونږ وس چار رسېدلی مونږ به ورله په مدرسه کې دننه پخلی کوو، تیار به مو ورته مخې ته کېښودلو. خو خیر ستاسو دپاره دا د الله د طرف نه یو ډېر لوی نعمت هم دی. تاسو ته پته شته دی د دې کلي او د دې محلې چې څومره خلق د دې بچو کفالت کوي او وظیفه ورکوي، ډوډۍ ورکوي. نن د دې بچو د یو بچي د قرآن کریم د سوونو زرګونو ختمونو ثوابونه دا به الله رب العالمین د دې علاقې د هر نارینه او د هر زنانه په نامه اعمال کې شامل کړي. دا زه نه وایم، حدیث مبارک دی، من جهز غازیا فقد غزا. چا چې
یو د نیکی اسباب فراهم کړل الله رب العالمین ورله په نیکی کې پوره حصہ او پوره برخه نصیب کړي دا ستاسو خوش قسمتی ده د دې د برکته به الله ستاسو کورونو کې د قران پاک حافظان او عالمان پیدا کړي څومره ښکلی منظر وي دنیا کې ورسره څومره خوشاله یو ایرونو کو د قیامت په ورځ باندې مو الله د دې خلکو سره راپاسي څومره د خوشحالۍ خبره وي دا د دې علماو په مونږ او تاسو باندې احسان دی شکر وباسئ لا په معاشره کې داسې څوک شته دی چې زمونږ او تاسو بچو ته قرآن وښایي خلقو خوراله بچي بېلارې کړل هغه د دیر د جندل هغه نوجوان الک چې خپل پلار پسې یا بله شپه تماچه راواخیستله پلار یې ترنه موبایل اخیستی و او په موبایل به یې ټیک ټاکې کولې خپل پلار یې وویشتو او بیا یې مور ورته وي ولکه حسنینه دا دې څه وکړل مور ته یې تماچه مخامخ کړله مور یې وویشتله نو هغه مور یې چې بېهوشۍ ته تله د کور خلق ترنه ګیر چاپېره ولاړ دی نو د کور دې خلقو ته وایي زما د حسنین بچي ته څه مه وایه دی له ماشوم دی زار شم د مور او د پلار د شفقت نه او په خپلو بچو باندې د محبت نه خو دا دغې نهج ته چا ورسو دا د پلار بې توجهۍ او بې رغبتۍ ورسو دا پلار چې نن په وینو کې سور سالو په کفن کې پروت دی دې کې د ده خپل قصور هم شامل دی که دا بچی نیک ماحول ته کېنولی وی او دی قرآن ته کېنولی وی دی دین ته کېنولی وی د به نن دا ورځ چرته هم نه لیدله خلق زمونږ او ستاسو په معاشرو کې د نشو مرکزونه یې راته کولاو کړي دي بچی وړوکی ماشوم بچی راله په نشو باندې راړی زمونږ سره دلته زمونږ د کلي نه بهر ما ته یو تنظیم والی وي مفتی صاحب مونږ ستاسو په کلي کې یو ماشوم بچی د آیسو په نشه کې ککړ دا مراټین کو د بټخیلې د هغې د منشیاتو د علاج هغې اسپتال ته بوستو مفتی صاحب د تعجب خبره دا ده د هغې ماشوم عمر و 14 کاله چې په کومه زمانه کې د 14 کالو ماشومان په نشو راوړېدل په هغه زمانه کې ستا بچی په رمضان شریف کې په مصلا مخې ته ودرېدلو او تراویح یې شروع کړل او الف لام میم نه تر والناس پورې د قرآن ختم وکړو او ستا ژبه بیا هم د علماو د غیبت نه نه قلاریږي نو موږ نور څه بس کې که نه اوس هم معاف کوي خلقو خو بچي هغه یې درله کدړاګان ترېنه جوړ کړل خلقو له د بچو نه څه څیزونه جوړ کړل دا د علماو دا احسان خو ومنئ که نه دا وګوره دې ماشومانو ته وګوره دا د دغې علماو محنتونه دي چې ستاسو په بچو باندې کوي بس زمونږ دغه محنت دی او ستاسو خپله خوښه ده الله رب العالمین با د خپل دین محفوظ ساتي او دا علما چې ستاسو په کلي کې کوم محنت کوي دا نوجوانان او دا کشران علما د دې حوصله افزایي کوئ دوی ته شاباش ورکوئ او د دې تسلي کوئ د دې حوصله شکنی مه کوئ چې د دین دا محنتونه دا جاری وي الله رب العالمین دې دا مدرسې نورې هم شادې او آبادي ولري په مونږ باندې هر کال په خلقو د روژې نه وروستو اختر راځي او په مونږ باندې قاري صاحب د روژې نه مخکې الله اختر راولي زمونږ د اختر ورځ نن ده مونږ ټول کال ډېر ستړي شوي یو خو مونږ چې د خپل بچي داسې ووینو مونږ ډېر خوشحاله شو مونږ وایو زه شکر دی ربه بچي خو ستاسو دي خو شاګردان زمونږ دي او یو خبره درته کوم تاسو ورسره ځان دومره نه دی ستړی کړی څومره چې مونږ ورسره ځان ستړی کړی دی د یو بچي ته یو ورځ کې د استاذ کم از کم یو ګنټه ټایم خو ورکړی دی کم پلار په دې محفل کې داسې دی چې هغه خپل بچي له روزانه د تعلیم دپاره 1 ګنټه ټایم ورکړی وي او مسلسل دا 3-4 کاله دا تعلیمي سلسله برقرار نشته دی څوک تپوس هم څوک نه کوي مونږ نه هم څوک تپوس نه کوي چې زما بچی تا سره د 100مې سپارې ته ورسېدلو دا تپوس دی وکړه چې په سکول کې 100م کې دی نو دا به ورته معلومي خو دا تپوس دی وکړه 100مه سپاره کې سبق وایي دا پته ورته نه بس خو چې مونږ ورته اطلاع ورکو چې راځه ستا د بچي ختم دی په مونږ باندې خپله ملازه بیا راچوئ چې زمونږ در باندې ملازه ده چې د خپل بچي هغې ختم قرآن ته خو حاضر شو
زما محترم ورونو د قرآن کریم عزت کوي د خپل بچو تربیت کوي الله رب العالمین دې دا مدرسه شاد او آباد ولري او الله رب العالمین دې د قاری صاحب د لاسو دا کرل شوی ګلونه دا دې الله خپل عالمان جوړ کړي او تاسو دې په الله رب العالمین په دنیا باندې هم خوشاله کړي او په آخرت کې دې الله رب العالمین دا بچ تاسو د پاره سرمایه د نجات او د مغفرت جوړه کړي زه د دې بچو سلور دیر شو بچو د دې والدینو ته د دې رونو ته د دې رشتہ دارو ته د دې استادانو ته او د دې مدرسې ټول معاونینو ته او د دې محلې لوی وړو ته ټول لزم مبارکی در کوما اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. جزاك الله.